إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دا الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بانی درود و سلام نبعد زما معزز و محترمو دا الله رب العالمين چې مونږ پیدا کړیو او مونږ د دنیا ته رالیږلیو نو زمونږ د پیدایش مقصد هغه مهمل او بیکاره نو بلکې الله رب العالمین مونږ کم غرض او کم مقصد د پاره چې رالیږلیو هغه مونږ د خپل کتاب کې بیان کړی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانانو پیریان نه پیدا کړی مگر خپل عبادت د پاره زما محترمو چې الله رب العالمین مونږ عبادت له پیدا کړو نو د عبادت دا مقصد او دا عبادت پورا کول د دې لپاره الله رب العالمین مونږ ته یو رهنما یو قائد راولېږلو هغه راته دا خبره وښودله چې انسانانو د الله رب العالمین په نیز باندې د قبولیت دپاره ټولو کې اولنۍ خبره هغه کلمه د توحید ده هغه اسلام دی هغه د الله رب العالمین وحدانیت هغه منل دی او په آخرت باندې ایمان راوړل دی د دینه بعد زما محترمو حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رأس الامر الاسلام وعمودها الصلاة دویم د اسلام د مضبوطی د پاره د اسلام د کلکوالی د پاره او دغه عقیده د توحید د مضبوطوالی د پاره الله رب العالمین مونږ ته یو بل داس یو کار را کړی دی چې هغه ته مونږ ویل کیږي ځکه تاسو وګورئ دغه چت چې ودرول کیږي دې چت د لاندې چې کله دا ستنې موجود نه وي نو دا چت مضبوطیږي نه د دې چت مضبوطوالی نه راځي نو همدغه رنګ زما محترمو دغه عقیده د توحید دغه اسلام دغه ایمان چې د انسان مضبوطیږي نو هغه په دې یو څو کارونو باندې مضبوطیږي چې هغه ټولو کې اولنی کار هغه مونځ دی چې الله رب العالمین د دې عبادت لپاره مونږ پیدا کړیو ځکه الله رب العالمین په دې خبره باندې خوشحالیږي چې یو انسان د الله رب العالمین د نعمتونو شکریا ادا کړي د الله رب العالمین چې کوم احسانات کړی شوي دي د هغې شکریا ادا کړي هغه شکریا څنګه ده زما محترمو هغه شکریا هم دغه شانتې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به ډېر منځونه کول ډېر اوږدې قیامونه به یې کول صحابو تپوس وکړو چې د الله رسوله الله رب العالمین ستا مخکیني او وروستوني ټول ګناهونه معاف کړي دي بیا ولې ته دومره ځان ستړی کوې بیا ولې ځان له خپې مبارکې او پنډۍ مبارکې دې وپړسولې دې د ودرېدو نه هغه ورته فرمایي چې افلا اکونو عبدا شکورا آیا زه د الله رب العالمین شکر گزار بنده نشم نو وګورئ زما محترمو الله رب العالمین موږ له روغ جسم را کړی دی
الله رب العالمین دومره لوی کائنات چلی، اسمان زمکه ورځ شپه یخنیانې ګرمیانې دا ټول الله رب العالمین دا چلی. نو موږ له پکار دي چې موږ د الله رب العالمین دغه شکریه په څه باندې ادا کړو؟ د الله رب العالمین په دې عبادت باندې. دویم ستن د دې عقیده د توحید او د دې اسلام دپاره هغه څه شی دی؟ هغه روژه ده. لکه اوس کومه میاشت په موږ باندې روانه ده، د الله رب العالمین نه دعا ده چې رب العالمین دې په دې کې کوم عبادت چې موږ کوو هغه د خپل دربار کې قبول کړي، او الله رب العالمین دې موږ له مزید توفیق راکړي د نیکو اعمالو دپاره چې موږ د الله رب العالمین د رضا کولو او د الله رب العالمین د خوشنودي د حاصلولو دپاره کار وکړو. ځکه زما محترمو ما چې کوم یو آیات ستاسو په حضور کې ولوستلو، رب العالمین په دې کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. په تاسو باندې څه داسې بوج نه دی، نه په تاسو باندې څه زور دی، بلکې دغه روژه ما ستاسو نه مخکې په نورو امتونو باندې هم فرض کړې وه، هغو هم دغه روژه نیوله. نو تاسو هم ونیسئ. څه دپاره؟ لعلکم تتقون، چې تاسو کې پرهیزګاري راشي، تاسو کې یره د الله رب العالمین راشي. لکه تاسو وګورئ زما محترمو، دا روژه چې کوم دی دا د انسان څلور قسم خواهشات هغه بندوي. څو قسم خواهشات بندوي؟ څلور قسم خواهشات بندوي. اولنی خواهش هغه د خېټې دی. ځکه تاسو وګورئ چې روژه انسان ونیسي، ټوله ورځ نه خوراک کوي، نه څښاک کوي، نه هېڅ شي ته توجه نه وي، بس صرف دې خبرې ته توجه وي چې الله رب العالمین ما ته حکم کړی دی او ما د هغې په وینا باندې، د هغې په حکم باندې، د هغې په امر باندې دغه روژه ما نیولې ده او دې خوراک او څښاک د میزان څه کړی دی؟ بند کړی دی. دویم زما محترمو شهوت د جنس دی. د انسان مادي شهوت چې کله انسان خوراک نه کوي نو د ده دا شهوت هغه نه راځي زما محترمو، هغه دې طرف ته نه مایله کېږي، د دې روژې په وجه باندې هغه بندېږي د انسان. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. د ځوانانو ټولګي تاسو کې د چا طاقت وي نه هغه واده وکړي. فإن لم يستطع، که چېرته طاقت هم نه وي نو بیا څه وکړئ؟ فعلیکم بالصوم فإن له وجاء. بیا تاسو باندې دا لازمه ده چې تاسو څه وکړئ؟ روژه ونیسئ. دا روژه ستاسو دپاره یو قسم د ډال دی د څه شي نه؟ د دې ګناه د بچ کېدو دپاره. نو اوس دا روژه چې موږ نیولې ده او په دې روژه کې هم موږ هغه کارونه کوو چې کوم موږ د روژې نه ما سوا کول، د روژې نه د 11 میاشتو کې چې کوم کول، لکه انسان د سترګې نه کنټرولوي، بهر چې وځي سترګې بې ځایه استعمالوي. همدغه شانتې نن سبا خو موبایل راوتې دي، غوږونو کې دا دغه واچي او ګانې اوري. همدغه شانتې نور داسې فحاشي غلط کارونه کوي چې کوم هغه موږ په دې 11 میاشتو کې کول او په دې روژه کې هم موږ هغه کوو. نو دې خبره باندې یقین وساتئ چې دا روژه زموږ اسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث دی چې فلیس لله حاجه فی ان یدع طعامه و شرابه. الله رب العالمین ته ضرورت نشته د دې انسان چې دا څوک هغه خوراک او څښاک پرېږدي، ځکه چې د کې هېڅ بدلون رانغی د دې روژې د وجې نه. د دې روژې په وجه باندې دې انسان کې چې کوم بدلون راځي هغه پکار دی چې هغه د ده په جسم باندې، د ده په اعمالو باندې، د ده په زندګۍ کې هغه ښکاره شي چې یاره دا انسان د روژې نه مخکې څنګه او د روژې نه بعد څنګه دی. او که نه موږ په روژه کې هم هغه شانتي یو، د روژې نه مخکې هم هغه شانتي یو، د روژې نه بعد هم هغه شانتي یو. بیا د دې انسان حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انسان دی په خپل ځان باندې فکرمند شي، سوچ دی وکړي الله رب العالمین په داسې انسان باندې د رحمت دروازه بنده کړې ده. پکار دا دی زما محترمو چې موږ دې خبرې طرف ته ډېر توجه وکړو. دریم کم شهوت دی؟ دریم شهوت هغه د غصې او د غضب شهوت دی چې انسان کله روژه نیسي د زړه زوري دومره نه وي چې هغه په انسان په چا باندې څه وکړي؟ غصه وکړي. ځکه الله رب العالمین دغه د غصې کنټرولوي، دا د مؤمن صفات ښودلی دی، د متقي صفت یې ښودلی دی. الله فرمایي چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مؤمن متقي هغه انسان دی
چې هغه په خپل غصه باندې کنټرول راولي، خپل غصه باندې ختمواله راولي چې دا ختم کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د صحابه کرامو نه تاسو کو چې زما صحابه دې خبرې طرف مال ته خبر راکې چې تاسو کې بهادر انسان څوک دی. صحابه وته وی چې الله رسول بهادر انسان هغه دی چې میدان ته روزي، جهاد وکي، جنگ وکي، پرزول وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې او هغه د دنیا په نسبت باندې بلکې د الله رب العالمین په نسبت باندې بهادر انسان هغه دی چې هغه له غصه ورشي او دا قادری په دې خبره باندې چې دا خپل غصه په دې انسان باندې لاګو کی او دا هغه غصه وسکی او هغه معاف کی، وای دا انسان بهادر دی. لکه یو انسان دی مونږ یې غصه کړی یو، مونږ ته بد رد ویلی دي، مونږ ته سپک سپوري ویلي او سخت غصه کړی یو او ستا قدرت پښتا چې دا هغه نه دا بدله والی او په غصه کې هغه وایي هغه ته سپک سپوري وای او دغه غصه ته چې کوم دی په دغه وخت خپل ځان باندې کنټرول نه والی هغه د سونه او د الله رب العالمین د رضا لپاره هغه معاف کړي. پیغمبر فرمایي دغه انسان بهادر انسان دی. اوس موږ خپل ځان سره سوچ وکړو چې موږ کم یو کس دا کار کوو، موږ چې غوسه راشي تر څو پورې چې خپل غوسه یخه کړې نه موږ د هغه زینه زونه د هغه زینه موږ رستو کیږو نه، نو دا د مؤمن او د متقی صفات هغه به موږ څنګه راشي. زما محترمو بیا چې کچرته موږ دغه غوسه خپل کنټرول کو، بیا هغه عمل چې کوم موږ کړی دی کم بهادرۍ کې چې موږ راغلی یو هغه بیا په بل څه وجه باندې هغه ختم کو چې هغه څه شی دی هغه دا دی چې بیا رستو غرمه کې یا رستو مازیګر کې کوم ځای کې چې ملګري ناستې وي هغې له ورشو هغو ته وایو چې یاره ته خبر نه سهار پلاني سره مې ډېر سخت غوسه وم ورته خو د الله دپاره مې هغه غوسه څه کړله ومې او هغه مې معاف کو. دا زما محترمو یو قسم ته تا خپل ځان دی ورته وښودو، لویي دې خپل منځ کې راوستله او د هغه انسان چې چا ته غوسه مو کړې معاف کړې ده، درګذري دې ورته کړې ده، د هغې سپکاوی دې وکړو، هغې ته دې چې کوم دی نو لنډوالی ورته وکتلو، نو الله رب العالمین هغه ستا چې کوم نیکي ده هغه هم ختموي. زما محترم په دې خبره باندې نو پکار دا دی چې روژه زمونږ دا غوسه کنټرولوي، نو چې مونږ هم خپل منځ کې دا کوشش وکړو چې مونږ هم دا غوسه څه کړو کنټرول کړو. زما محترمو څلورم هغه د خبرو شهوت دی چې انسان ګډې وډې خبرې کوي، انسان غلطې خبرې کوي، انسان بدې خبرې کوي. لکه بعضې خلک چې کوم دی نو عادت وي په کنځلو باندې، بعضې خلک عادت وي په سپک سپورو ویلو باندې، بعضې خلک په دې خبره عادت وي چې دا انسان په څه خبره باندې وخاندومه دروغ هم پکې ووایي، رښتیا هم پکې ووایي، داسې خبره پکې وکړي چې دا بل وخاندي. نو روژه داسې یو عمل دی چې هغه د انسان دغه خبره او دغه بېهوده کارونه د دې نه انسان منع کوي. نو ګوره الله رب العالمین په موږ باندې دومره مهربانه دی، دومره کارونه الله رب العالمین موږ له کوي، نو موږ ته هم پکار دی چې موږ خپل ځان لږ څه کړو کنټرول کو او موږ دې روژه کې هغه اعمال وکړو چې په هغې باندې الله رب العالمین زموږ نه راضي کېږي. ځکه زما محترم علما فرمایي چې انسان دا غواړي چې هغې آخرت ښایسته شي، هغه اعمال وکړي چې هغه د الله رب العالمین د رضا کولو او د الله رب العالمین د خوشنودي وي. نو هغه د پکار دی چې خپل ژوند هغه د رمضان غوندې تیر کړي. لکه رمضان کې څنګه موږ عمل کوو که نه دغه شانتې 11 میاشتې هم د رمضان غوندې تیر کړو. وایي زمونږ به سبا آخرت زمونږ د اختر غوندې چې اختر کې موږ څومره خوشحاله یو، پاکې جامې مچولې وي، پاکې کپړې مچولې وي، لامبلې وي، ښه ښایسته هم ځان برابر کړی وي. دا څه د وجې نه چې هغه رمضان کې موږ په ځان باندې سخته تېره کړې ده، په رمضان کې موږ په ځان باندې لوږه تېره کړې ده، تندم تېره کړې ده او هغه نعمتونه موږ د باندې راځي او هغه موږ خورو سکو. نو که چېرته موږ خپل ژوند د رمضان غوندې تېر کړو نو آخرت به زمونږ چې دی نو هغه برقرار وي او صحیح به راشي. زما محترمو نو ګورې الله رب العالمین موږ باندې دومره مهربانه دی چې د دې روژې په وجه باندې موږ د دې 4 قسم شهواتو نه منع کوي. نو پکار دا دی چې موږ هم خپل ځان هغه کنټرول کو، هغه صحیح کو. زما محترمو
بل دا عمل په دې روزه کې پکار دی چې د روزې احترام وکړو او د نیکۍ طرف ته راغب شو. هغه نیکي چې شی دی زما محترمو، نیکي دا ده چې مونږ سحر کې را پاسېږو او دا سحري ورته وکړو، پېشمنۍ دا وکړو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سحر پېشمني کول په دې کې الله رب العالمین برکت اچوي. اگر که یو ګیلاس اوبه ولې نه وي هغه وڅښه، خو پېشمنۍ لازماً وکړه. نن سبا زموږ ځوانان څه کوي؟ د شپې ښه ډېره روټۍ وخوري او بیا اوده پروت وي، نه د اذان نه خبر وي، نه د پېشمنۍ نه خبر وي، نه د سهار د سنتو نه خبر وي، د هېڅ څه نه وي خبر، نه د تلاوت نه خبر وي. خو به چې کله اقامت کېږي مور یې راپاڅي چې پاسه اقامت وشو، دا هم په منډه باندې اودس وکړي او رامنډه کړي جومات ته، هغه خپله فریضه ادا کړي او بس خبره ختمه. دا زما محترمه، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې روزه کې نیکۍ طرف ته ترغیب پکار دی چې نیک اعمال مونږ وکړو. د هغه نیکو اعمالو نه یو دا پېشمنۍ کول دي زما محترمو. بیا چې کله انسان وختي راپاسېږي او اذان ته 20 منټه وي، نیمه ګنټه پاتې وي، په دې کې پکار دی چې دا انسان دا وتر اخرو ټیم ته راوړي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العالمین په دې شپې په دې اخره حصہ کې اسمان د دنیا ته راکوزیږي کما یلیق بشان، څنګه چې د هغې شان سره مناسب دی. او دغه تپوس کوي چې آیا څوک بخښنه غوښتونکی شته چې زه هغه ته بخښنه وکړم؟ آیا څوک رزق غوښتونکی شته چې رزق ولا ورکړم؟ دغه تپوسونه الله رب العالمین کوي. د اسمان د دنیا ته را نږدې شوي د انسان ته، خو چې مونږ غافله یو زما محترمو. ځکه مونږ خو ځان په دې باندې دغه کړی چې زه تراویح مې وکړلې، بد نور عبادت ته څه ضرورت دی؟ نه زما محترمو، الله رب العالمین اسمان د دنیا ته راکوز شوی دی، هغه ستا نه دا تپوس کوي، خپل هغه رحمت خپل هغه فضل په تا باندې تقسیموي. خو مونږ غافله یو، مونږ څه کوو؟ مونږ اوده پراته یو زما محترمو. نو پکار دا دی چې پېشمنۍ چې کله وکړو او اذان ته ډېر وخت وي، په دې دغه وخت کې یو 2 رکعاته نفل وکړو او د هغې نه وروسته د الله رب العالمین نه دعا وغواړو. هر قسم مصیبت، هر قسم تکلیف چې په موږ باندې وي، مسلمانان چې کوم ځای کې کمزوري دي د هغو دپاره دعا وکړو، کفار د هغو د ذلت او د هغو د تباهۍ دپاره دعاګانې وکړو. الله رب العالمین په دغه وخت کې زموږ دا دعا څه کوي زما محترمو؟ قبلوي. بل نیک عمل هغه څه شی دی په دې روزه کې چې دې سحر کې مونږ وکړو چې کله اذان وشي نو 2 رکعاته د سحر سنت. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر دنیا و ما فيها، دا رکعتان الفجر هغه دي چې د دنیا او د دنیا کې څه شی دي د هغې نه بهتر دی. دا ګوره واړه واړه اعمال دي، مونږ کولی شو، مونږ نه رستو کېږي نه، خو مونږ څه کوو؟ هغه زمونږ د غفلت د وجې نه هغه مونږ نه پاتې دی، زمونږ د سستیا د وجې نه هغه مونږ نه پاتې دی. زما محترمو، پکار دا چې دومره د عظمتونو او د برکتونو والا میاشت الله رب العالمین په مونږ باندې رالېږلې ده، نو ولې مونږ داسې میاشت کې خپل کمزوري او خپل سستیا ښکاره کړو؟ زما محترمو، او بیا د مانځه نه وروستو د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو، د سحر اذکار ووایو، سورت یاسین تلاوت کړو. د قرآن کریم په وجه باندې الله رب العالمین دې میاشت ته فضیلت ورکړی دی. په کومه ورځ شپه باندې چې نازل شوې ده هغه شپې د برکت والا شپه ویلې شوې ده. په کوم پیغمبر باندې چې نازل شوی دی هغه پیغمبر عظمت والا پیغمبر دی. په کوم خار کې چې نازل شوی دی هغه خار اوچت خار دی. کوم ملائک چې دغه پیغمبر دغه قرآن راوړی دی هغه ملائک مرتبه اوچته ده. نو که چېرته ما او تا په دغه ټیم کې قرآن کریم تلاوت وکړو نو ستاسو څه خیال دی؟ الله رب العالمین به موږ له د هغې اجر او ثواب راکوي که نه به راکوي؟ لازماً به راکوي، خو لږ څه شی پکار دی؟ توجه پکار ده، لږ سوچ پکار دی. زما محترمو، د فتنو د معنی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا، یمسي مؤمنا ويصبح کافرا. داسې فتنې راغلي دي او تاسو وینئ. د موبایل فتنه بیله ده، د زنانو فتنه بیله ده، د غلاګانو فتنه بیله ده، د مال فتنه بیله ده، د اولاد فتنه بیله ده. هر قسم فتنې دي. دا خلاصه کې چې نن سبا خو نور خبرې هم دي. پیغمبر موږ ته وفرمایل یبیع دینه بعرض من الدنیا،
خپل دا دین به انسان خرڅوي یو څو روپو دپاره یا ته پیسې واله دا دین پرېږده راځه کافر شه. دې ته هم نن سبا خلک شعري تیار دي. ولې؟ تاسو وګورئ څونه مهنګایي ده، څونه سخت حالات دي. یو روپۍ دپاره انسان محتاج دی چې یاره پیسې راته میلاو شي او زه خپل خېټه څه کړم ډک کړم. دې ته نه ګورو چې دا د حلال د طرف نه راځي او که د حرام طرف نه راځي. دې ته نه ګورو، خو بس صرف څه کوو دین هم باندې خرڅو دي پیسو دپاره. هغې ته هم تیار یو خو چې څوک مولا یو 100 روپۍ راکړي. ګناه کول خو لا پرېږده، ګناه ته خو تیار یو، ګناه خو کوو. نو زما محترمو دغه میاشت چې الله رب العالمین مونږ ته مقرر کړې ده پکار دا چې د دې میاشت نه مونږ فایده والو او د الله رب العالمین رحمت او د الله رب العالمین په فضل باندې ځان منور کو. زما محترمو بیا ذکر اذکار پکار دي، دعاګانې پکار دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان سبحان الله الحمدلله الله اکبر وای په دې یو لفظ باندې الله رب العالمین په جنت کې د دې ونه کری په دې باندې باغچې جوړیږي. خزانه الله رب العالمین د دې انسان لپاره په جنت کې برابرې. نو که چېرته موږ په دې ګوتو باندې ووایو د خولې د ژبې هغه وینا ملائک موږ سره ناست هغه لیکي په دې ګوتو باندې چې وکړو د دې ګوتو دغه چې کوم دی نو شهادت هغه د موږ په کار راځي. ځکه قرآن کریم کې راځي الله رب العالمین فرمایي یوم تشهد علیهم ارجلهم والسنتهم قیامت په ورځ باندې به دا ستاسو ژبه، دا ستاسو غوږونه، دا ستاسو خپې، ستاسو لاسونه دا په دې انسان باندې ګواهي ورکوي. دغه اندام به ورته وایي، دغه انسان به ورته اندامونو ته وایي لما شهدتم علینا، تاسو ولې په موږ باندې ګواهي وکړله؟ ته خو زما اندام یې خو ته به راسره په اور کې سوځېږي. هغه ورته وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء. الله رب العالمین زه ګویا کړی ما څه خدای اختیار نه و، خو تا په دنیا کې دا کارونه کړي، تا په دنیا کې ځان چې کوم دی نو د الله رب العالمین د دین نه، د الله د توحید نه، د الله د فرمانبردارۍ نه وروسته کړی و. نو ما څه کړی وې؟ ځکه خپه به ورته وایي چې الله پلاني ورځ باندې پلاني ټایم کې د پلاني ګناه له تللی و. لاس به ورته وایي چې الله پلاني وخت کې پلاني ټایم باندې د پلاني کار کړی و. ای الله پلانی وخت کې پلانی ټایم باندې د کنسل کړی او دی بدرت ویلیو. دا خو زمونږ اندام کوي. او حدیث کې راځي هغه مشهور حدیث ته زه بار دلته بیانوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابهونو تاسو کوم من المفلس فیکم، تاسو کې غریب سره څوک دی؟ صحابه فرمایي چې دا الله رسول غریب هغه دی چې پیسې ورسره نه غریب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او غریب تاسو په نسبت باندې هغه دی، لیکن الله رب العالمین په نسبت باندې غریب انسان هغه دی. سوچو کې اسما محترم دې خبره ته توجه وکړئ. زموږ 50 کاله 40 کاله 60 کاله عمر په دې کې موږ عبادتونه کوو، بندګي کوو، د الله رب العالمین فرمان برداری کوو، او قیامت په ورځ باندې چې کله د الله رب العالمین مخ ته ودرېږو الله رب العالمین موږ نه حساب کوي. زمونږ په زړه کې خدا شي چې یاره ما ډېر عبادت کړی، ډېر مې د الله بندګي کړې ده، ډېر مې د الله اطاعت کړی دی، خو په دې ټولګي کې یو کس راشي چې الله د ما ته کنزل کړی دي، ای الله د زواله ما، ای الله د زما بیزتی کړی په پلاني ټایم کې، ای الله د ما سره داسې عمل کړی، داسې عمل کړی دی. الله رب العالمین ګوره د شهید چې شهادت مرتبه ته ورسېږي ټول ګناهونه معاف کیږي. جبرئیل امین راکوشو په هغه ټایم باندې پیغمبر ته وفرمایل چې الا الدین، مگر پردې حق نه معاف کیږي. پردې حق صرف دا نه چې قرض دی، بلکې پردې حق دا دی چې د انسان سره تا بدرد ویلي دي، د انسان غیبت دی کړی، د انسان سره حسد کړی دی، د انسان سره نور داسې کارونه کړی دي چې هغه انسان دی خفه کړی دی. نو الله رب العالمین به وفرمایي چې دې چې کوم دا اعمال کړی دي دا اعمال راوالی د دې سړي په نامه اعمال کې واچوئ. چې کله د دې دا عملونه ختم شي الله به فرمایي ملائک چې الله اوس څه چلو کو، اوس به وایي چې د هغې ګناهونه راوالی د ده په دې تله کې واچوئ. ټول عمر 50 کاله 60 کاله مونږ چې کوم دی نه عبادتونه وکړو، بندګي وکړو، او بیا په هغې باندې ځان بربادو او هغه اعمال زموږ بل چاله ځي. نو پکار دا دی زما محترمو چې نن مونږ دا عزم وکړو، دا اراده وکړو کلکه چې یاره
نه به د چا غیبت کومه، نه به چا سره بد رد ویمه، نه به چا ته چې کومه تکلیف رسومه، نه به چا ته چې کوم دی نو کنزل کومه، نه به چا عزت لوټ کومه. دا کارونه به نن نه بعد زه نه کوم. زما محترم دا واړه واړه خبرې دي، مونږ ته هېڅ هم نه ښکاري. مونږ خو چې کښېنو یو بل سره تر څو پورې چې چا پسې خبرې نه کړي زمونږ ټایم نه تېرېږي. زما محترم خو زمونږ اعمال هغه بربادېږي. په کار دا دی چې خاص کر دې روژه کې چې الله رب العالمین د هر عمل بدله دوچنده ورکوي، نو چې نیکي وکړو. په کار دی چې مونږ نه دا عمل زمونږ شي چې دوچنده شي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین هغه اعمال زمونږ نه واخلي چې هغه د کامیابی او زمونږ د خوشنودۍ ذریعه ګرځېږي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زما محترمو، الله رب العالمین په مونږ باندې دغه میاش د عظمتونو او د برکتونو والا را لېږلې ده او په مونږ باندې روانه کړې ده. زما محترمو، دا څه دپاره الله رب العالمین ته پته ده چې دا انسان نه به ګناه کېږي او په دې روژې میاشت کې هغه خپل ځان تدباره داسې اعمال وکړي چې هغه خپل ځان وبخي. زما محترمو، نو پکار دا دی چې مونږ د ګناهونو نه حتی الامکان څومره چې زمونږ طاقت وي ځان بچ کو او نیکی طرف ته ځان راغب کو. زما محترمو، په دغه نیکو کې دا خیرات او صدقات دا هم لویه نیکی ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث کې راځي چې د هوا په شانتې به خرچې په دې روژې میاشت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کولې. او تاسو ته پته ده دا دینی مراکز، دا دینی مدرسې، دا د الله رب العالمین مرکزونه دي او دا مراکز دا زمونږ په دغه باندې چلیږي، زمونږ په کوششونو باندې، زمونږ په محنت باندې هغه چلیږي. زما محترمو، نو مونږ هم زم د الجامعة الازهریه د طرف نه راغلی یم. تاسو ته دا خواست کوم چې په هغې کې چې کوم طلبا دي د هغې طلباو سره امداد وکړئ، د هغې طلباو د تعلیم، د هغې طلباو د تزکیې دپاره ځان مضبوط کړئ او د هغو سره چې کوم ښېګړه ستاسو نه کېږي، کومه خرچه، کوم انفاق کېږي، هغه انفاق تاسو وکړئ. زما محترمو، په دې دروازه باندې به کس نه ولاړي، هغې ته ښه په اخلاص سره، ښه په دغه سره انفاق وکړئ. زنانو ته هم دا پکار دی چې هغو هم دا کوشش او محنت وکړي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې هغه نیکۍ او هغه اعمال زموږ نه واړي چې هغه د خوشنودۍ ذریعه وي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونا برابر کې نږدې